د یو زنانه نه چې د سړک په غاړه باندې کومه ویډیو شوې وه هغه به تاسو ټولو کتلي وي، د هغې کردار به هم تاسو کتلی وي. د هغې زوی ما سره وایس میسیجونه شریک کړي دي ملګرو، او هغه پکې اخیری دغه اپشن ایښودی دی چې نوید بھائی که چېرې دا پښتانه زما سره نه ودرېږي نو زما سره یو اپشن دی او هغه څه دي هغه شي. هغه ولې دا وایسونه وکړل او ولې مجبوره شو؟ ځکه ملګرو چې د هغې زنانه خلاف مختلف قسم ویډیوګانې را روانې دي. خو راځئ ملګرو د دغه رور دغه وایسونه واورئ چې هغې رور د نظامپور زما چې کوم پښتانه رونه دي نو د هغوی نه کوم ډیمانډ کړی دی. نو نن در سره په دې ویډیو کې ټول حقیقت شریک کومه چې یاره هغه یتیمانان څوک دي او دغه زنانه اوس څوک شته او که نشته. نو دا چې کوم دی دا د دې خپل زوی دی، خو افسوس دا دی چې د داسې کردار د وجې دی دغه خپل زوی هغه مړ کو او ځان یې داسې حساب کو چې زما هېڅ څوک هم نشته. راځئ د دې رور دغه وایسونه واورئ نو بیا در سره ډیټیل سره خبرې کوم. السلام علیکم. نوید بھائی دا یو ویډیو ورپسې وکړئ، تاسو دا خلک نه منې کېږي که نه، او زه ډېر مجبوره کوم نوید بھائی، زما هم واړه دي پوه شوې، باید په ځان باندې به تیل واړم او ځان به ختم کړم، ځکه چې دی نه منې کېږي د دې خپلو غلطو کارونه. اوس په موبایلو باندې ورته خلک رنګونه کوي، ویډیوګانې جوړوي. نو زه انتظامیه هم دا اپیل کوم د نظامپور د خلکو نه چې ما سره ودرېږي چې دا نصر د دې دغه نه ختم شي د دې علاقې نه، او د دې سره نوید بھائی خپلې 4 لک روپۍ پرتې دي چې دا وایي چې یاره زما غریبي ده، زما دغه دی، بدرخو کې یو زنانه ده، د دې ښه ګزاره کېږي نوید بھائی. او زه هم ورته چې کوم دی خرچې ته تیار یم، خو کوم میشن چې تاسو روان کړی دی موږ روان کړی دی نوید بھائی، هغه اوس موږ سر ته رسوو که زموږ د زندګي هم پکې ځي. او نوید بھائی موږ پکې د چا نومونه نه اخلو چې د چا ډیلهزاري پکې وشي. په دې کې ماته ډېرې دمکۍ میلاو شوي دي خپل خپلوانو طرفه، لکه موږ د چا نومونه نه اخلو، ډزې هم پکې شوي دي او فایرنګ هم په ما باندې شوی دی نوید بھائی. خو هغې په باوجود هم زه چې کوم د دې دغه ته زه ولاړ یم چې دا غلط کار کوي، دا زما د مور چې کوم ده، نو موږ د دې مخکې هم خلاف یو، اوس هم د دې خلاف یم چې دا کار دې بند شي. خپله حق حلاله دغه خرچه به ورله ورکوم چې په کور باندې دا 15 وخته مونځ اودس کوي، د چا سره د سترګو لګول یو پرېښي نوید بھائی، بیخي په خپل ژوند ستومان یم. بدله خو به داسې وکړم چې په دې ځان به پېټرول واړم او دا ځان ته به تیلې ورته کړم، ما سره خو بل هېڅ حل هم نشته دی. او د نظامپور تحنیط هم دا درخواست کوم چې د خلکو خلاف د اپریشن وکړی شي چې دا خلک د جړو نه ختم شي، او تمام هغه مشرانو ته دا ریکویسټ کوم چې د دې خلاف د څه آواز اوچت کړی شي، ځکه چې زه ډېر بېوسه یم او یوازې باندې هېڅ هم نه کېږي چې زه یوازې ډېر هم دغه وکړم، خو لکه نه کېږي اورې، او دا د علاقې هم بدنامي ده او زموږ د غونډ د پښتونخوا چې کوم دی دا بدنامي ده. بالکل نوید بھائی چې کله زما د ورور وفات شو د دې پیغورونو د دغه نه، نو بیا چې کوم د وړاندار ما د بل ورور ته په نکاح کا چې د اسلام هم اجازت ورکوي چې په وړاندار باندې یو ثواب مې پرې وګټلو، ځکه چې بچي مو او ښه زبردست زندګي تېرېږي. نوید بھائی تاسو به وګورئ اورئ، دروغ درته نه وایم، تاسو په خپلو سترګو باندې وګورئ چې یاره د هغې څنګه ژوند تېرېږي. نوید بھائی زمونږ یو کور و، ټوله یو کور و چې په هغې کې مې وله جوړ کړی دی، مشر ورور مې پکې دغه کړی دی، بل ورور مې او ما هم پکې ډېر دغه کړي دي، لکه دیوالونه شو، کمرې شوې، دا هر څه مونږ تیار کړي وي. بیا د هغې نه بعد داسې حالات رالو چې هغه ورور مې نو بس د خلکو به یې منلو، نو ما سره یې تقسیم وکړو، په یو کور کې راته خپل کمره بیل کړه او زمونږ کور 3 حصې شو. نو اوس 2 حصې مې د هغه ورور سره دي، ځکه چې هغه سره د هغه مشر ورور بچي مې دي، 1 حصه زما سره ده، د نیکه ځمکه راکړې ده، پلار نه ځمکه راکوي، منتونه مې وله وکړل او د نیکه په جایداد کې اوسېږو، کوم هغه زوی بابا چې مې درته یاد کړی دی. ورور جانه ورور مې چې تیار شو ته هغه پرې نکاح وتړله، د هغې نه پس ته یې زوی هم ورکړو او یو زوی مې د هغه ورور نه دی او 2 زامن یې د هغه مشر ورور نه دي. دا ورور مې په پنډۍ کې د تنور کار کوي، 100 روپۍ ورځ اخلي، کور ته پیسې میسې راوړي، 100 زره هم راوړي او 1.5 زره هم راوړي میاشته. نو چا خبره چې ښه ګزاره یې کېږي، ښه منځداره، او دې ته مې ویلي هم دي چې یاره ته موږ ته سودا مودا مه راوړه، خدای په باوجود هم راوړي او ښه په سور کې زندګي تېرېږي. نوید بھائی بالکل دا وایي چې ډېر غلط کار دی، چې دا یې مني که نه چې ډېر غلط کار دی، نو زه به ته دا ثبوت درکړم چې 3 لک روپۍ د دې پرتې دي په بدرخو کې، هغه زنانه سره به هم زه میلاو شم ستاسو په وړاندې باندې چې او د دې 3 لک روپۍ شته او که نشته دی. د هغې نه بعد دا د هغه هم ځان له راوالي او دې ته به خپله وظیفه زه منظوره کړم چې څه یې راباندې حق دی، که 10 زره وي، که 15 زره وي، که 12 زره وي، په بس جي باندې به هم کېدو، که هغه یې نه ورکوي زه یې وله ورکوم 10 زره روپۍ
پورې زه افورډ کولی شم، د دې نه سیوا به م ورکوم. دا مې درسره لوز دی، واده مې درسره. ښه ملګرو د دغه ورور دا وایسونه تاسو واورېدل. چیرې زما سره صرف او صرف یو آپشن دی او هغه خود زه په ځان باندې تیل اړوم او زه خود کوم څه د وجې چې بار بار زما د دې مور دغه ذکر په فیسبوک باندې راځي، نو زما نه برداشت نه خبره بهر ده. بیا سوشل میډیا والا ته هم د ډېر زیات مینتونه کړي، ځکه چې په تیرې ویډیو کې هم ما ته د پښتنو په کمنټس کې دا خبرې کړې وې چې یاره دې زویلې پکار دي چې یو ډس دې وباسي. نو هغه غریب د دې پورې تللی دی چې سوشل میډیا والا ته هم ویلی دي چې یاره که دا مور ما وویشته نو د هغې نه بعد به تاسو راځئ او په جیل کې به دغه چې کوم مایک دی هغه زما د خوله کې رامنډئ، خو زما سره ودرېږئ چې د دې فحاشۍ خلاف زه راوچتېږم، زه د هغې زوی یم، تاسو زما سره مرسته وکړئ ځکه زه یوازې یم او د غلطو خلکو مرسته ډېره زیاته کیږي. نو افسوس دا نه چې د سره څوک هم نه ودرېږي. ما ورسره دا وعده کړې ده چې انشاءالله العزیز زما نه چې څه کېږي هغه به زه کوم. نن د نظامپور دغه پښتنو ته وایم چې د دغه ورور تېر شوي ویډیو کې ما د هغه نمبر نه شو کوو، د دې وجې چې ما ویل یاره دا خلک به ورته بیا بار بار خبرې کوي او بار بار به یې تنګوي. دا هغه نمبر شریک کومه که چرې تاسو زموږ د دغه ورور سره ودرېدئ نو د دې فحاشۍ خلاف د دې حالاتو خلاف هغه راوچتېږي خپل زوی، خو هغه وایي زه یوازې یم او د غلطو خلکو مرسته ډېره زیاته ده. نو زما سره د څوک ودرېږي چې دا فحاشي مونږ بنده کړو او بار بار چې په فیسبوک باندې زما د مور دا ذکر راځي نو زما ژوند ډېر زیات ګران دی. پاتې شوه ملګرو دغه خبره چې په تېره ویډیو کې هغې جړا فریاد کړی او د هغې ویډیو د وجې هغې له څومره امداد را روان دی. سلمان تاسو بیا ډېر زیات ښه پېژنئ په سوشل میډیا باندې چې هغه کومه خبرې مخې ته راوړې چې یاره زه به دا سوشل میډیا زه به دا هر څه پرېږدمه، خو که دا ښځه د خپل کردار نه واوړېده نو دغه خبره دا زوی هم کوي چې دا د خپل کردار نه نه وړي، ځکه زه زوی یم زه هر څه ته غاړه ږدم. بیا ملګرو پاتې شوه د دې خبره چې ده په دغه تېره ویډیو کې ویلو دغه زنانه چې زما هېڅوک هم نشته. نو خبره داسې ده ملګرو د دې درې زامن دي، یو دا ما سره چې په رابطه کې دی، یو دا دی، یو زوی چې کوم دی د دې زنانه سره د دې ښځې سره یو ځای دی، یو زوی چې د دې کوم نو هغه خودکشي کړې ده د څه د وجې ملګرو د دې ښځې د دې کردار د وجې، خو هغه بیا دوی دا خبره مخې ته راوړه چې یاره دا چا ویشتی دی. یا دا ما سره چې کوم کس په رابطه کې دی کوم زوی ملګرو نو د څه چل وکړو، د داسې چل وکړو چې هغه خپله ورندار یې دغه بل چې کوم ورور دی دریم نمبر نو هغه ته دغه خپله ورندار په اسلامي طریقه باندې په نکاح کړه. هغه ورور یې څه دی ملګرو د دغه زنانه سره د دغه خپلې مور سره هغه یو ځای دی او هغه په تنور کې کار کوي، وایي 1000 روپۍ ورځ هغه اخلي. خو چې کله دغه مور دغه کردار ادا کوي نو هغه زوی هم اکثر داسې چې هغه هم د دقې ګټې ته ناست دی، خو بیا هم کار کوي. لکه مطلب دا ملګرو چې دغه چې کوم یتیمانان دا مخې ته راوړي نو ټیک ده چې خپل پلار خو د هغوی وفات شوی دی، خو په هغوی باندې اوس الحمدلله د دغې چې بل کوم ورور دی د دغه کسه نو د هغه لاس پې پروت دی، هغه ته هغه زنانه په نکاح کړې ده. د دې مطلب دا چې دغه کومه زنانه کومې خبرې مخې ته راوړي نو دا مکمل دروغ دي، خو بیا هم زموږ دا پښتانه د هغې سره مرسته کوي. د هغه غریبانانو حق چې هغه بل چاله پکار دی چې د هغوی د یو ټیم رزق وي او د بل ټیم نه وي، هغوی له دغه چانده او دغه امداد پکار دی نو هغه ځي دغه زنانه ته هغې په غلطه طریقه باندې استعمالوي او هغه توبه نه وباسي. نو راځئ چې د نظامپور څومره هم زما وروڼه دي نو ما سره هم رابطه کولی شئ، د دغه ورور سره هم رابطه کولی شئ. هغه وایي چې نوید بھائی زه منت کوم دې پښتنو ته چې زما سره ودرېږئ زه یوازې یم چې زه د دې مور خلاف راوچت شم او دا مونږ په حیا او په عزت کې په کور کې کینو. هغه هر څه ته تیار دی چې په ما باندې څوک د میاشتې پیسې ږدي هم زه تیار یم، هر یو څیز ته تیار یم، خو چې زما دا مور په کور باندې کیني. نو راځئ چې د دغه غیرتمند رور سره ودرېږو، دا ویډیو لازمي مخکې شیر کړئ او هغه حقیقت ټولې دنیا ته وښایي، ځکه چې د آیا شجر به چې کومه انټرویو وه نو په هغې کې دې زنانه دا خبره کړې وه چې یاره زما لوریانې ما ته رالې په کور باندې په طلاق په نوم باندې کېناستې او هغه طلاق شوې. افسوس خو ماله د هغه خلکو په خاوندانو باندې راځي چې د هغوی په زنانو باندې د طلاق نوم کېښودی کېدو او هغوی اورېدل او دغه خپلې خواښې ته یا دغه چې کوم سوشل ورکر رور دی زمونږ هغه ته دا نه ویله چې لکه مسلمانه زمونږ ښځې خو ښه په حیا او په عزت کې په کور کې ناستې دي، ته پې ولې د طلاق نوم دی؟ د طلاق نوم یې په څه باندې ایښی ملګرو؟ صرف د دې دپاره چې د دې ښځې سره همدردي شروع شي، د دې سره امداد شروع شي، صرف د دې وجې
په هغه زنانو باندې د طلاق په هغه خپلو لوریانو باندې د طلاق نوم کېښودو. نو دغه ورور ما ته دا هم وویل چې نوید بهی د مور هغه شرم چې کوم دی هغه په ما باندې د پاسه پروت دی، خو اوس دا شرم هم په ما باندې د پاسه کېښودو چې دغه کمې خویندې دي نو هغه په سوشل میډیا باندې یادې کړې چې هغه طلاق شو په کور کې کېناستې. هغه چې کومې لوریانې یادوي چې دا طلاقې شوي دي نو دا نه دي طلاقې شوي، دا په کور کې ناستې دي. نو راځئ چې د دغه ورور سره ودرېږو، د دې فحاشۍ خلاف اواز اوچت کړو، ځکه د دغه خلکو فحاشو خلکو مرسته ډېره وي، د هغوی سره خلک ودرېږي خو د روغو خلکو سره نه ودرېږي. نو که د نظامپور وروڼه زما د اواز اوري نو د دې ورور سره رابطه وکړئ، ځکه چې د نظامپور نوم هم پرې بدنامېږي. نو تاسو خو به نه غواړئ چې د نظامپور نوم بدنام شي، ځکه په تېره ویډیو کې ما د نظامپور نوم یاد کړی نو ډېرو ملګرو ما ته ویل چې نوید بهی زموږ د علاقې بدنامي کېږي. نو که چېرې د خپلې علاقې بدنامي نه غواړئ نو راځئ د دې ورور سره ودرېږئ او رابطه ورسره وکړئ. چېرته مې الله خاد آباد او خوشحاله سات. آخر کې اواز پاکستان زنده باد، مسلمان زنده باد، تل دې وي آباد دې وي زموږ وطن پاکستان دې وي، مسلمان دې وي. الله پامان.